بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اسرار باچا دی، اس ایچ او سرو یم او خواهش مې دا و چې د مخکې نه تاسو دا پیغام درکړم د علاقې د مشرانو په ترو باندې، د علماو په ترو باندې، د معززینو په ترو باندې، او دا کوشش مونږ کړی هم دی. مونږ یو میټینګ هم راغوښتی و، د هغوی سره هم دا خبرې اترې ډسکس کړې وې. زمونږ د افسرانو، زمونږ د مشرانو، زما په خپله باندې هم دا میشن دی او دا د هغوی خواهش دی د افسرانو زمونږ چې د علاقې د عوامو د په ښه طریقه باندې د شرفاو د خدمت وکړي شي. د هغې خلکو چې هغه د علاقې د خیر ښېګڼې دپاره کردار ادا کوي، نو د هغوی به هر قسمه مرسته کیږي. د هغوی د خدمت دپاره به مونږ هر وخت حاضر یو. د علاقې یو اس ایچ او هم دا نه غواړي چې زما په علاقه کې د بدامني وي، او زمونږ هم دا خواهش دی چې مونږ بدامني ختمه کړو. زمونږ د افسرانو هم دا میشن دی او زما هم دی چې مونږ د علاقې نه د جرایم پیشه خلکو ختمه وکړو، تدارک یې وکړو د هر یو کرایم په باره کې. په هغې کې یو څو ناسوره دي چې هغه ډېر نن سبا خطرناک طرف ته روان دي. د هغې وجه دا ده چې هغه په هغې کې فرسټ دغه باندې چې کوم دی هغه آیس دي. آیس یو داسې ناسور دی او داسې د ځوانان طبقه چې کوم دی نو د تباهۍ طرف ته روانه کړې ده. د هغوی نه خپل کور بیزاره یي، خپل علاقه ته بیزاره یي، په علاقه کې د پریشانۍ هر وخت ماحول وي. د دې تدارک دویم پسې بیا د هوایي فایرنګ دی، ډېر غټ ناسور دی. په خوشحالو کې ولې خپلې خوشحالۍ تباه کوئ؟ هوایي فایرنګ چې کوم دی نو دا یو ډېر غټ ناسور دی په خوشحالو کې، په ودونو کې، په دغه کې، او په هغې کې اکثر یا څوک لګېدلي. او بل یو دغه شانتې یو کیس وشو، هوایي فایرنګ و، په هغې کې یو زنانه ولګېده، هغه هم تقریبا بس معذوره ده. نو دا چې کوم دی نو د دې سره د یو خاندان تباهي ده، د یو کور تباهي ده. ته خواست دی چې په دې باندې خپلو کشرانو باندې پابندي ولګوي، نصیحتونه ورته وکړي، په حجرو کې دې وکړي. په دې نه علاوه چې کوم دی نو د شریفو خلکو دپاره، د معززو خلکو دپاره زما دا پیغام دی ورته چې د هغوی دپاره زموږ د تاڼې دروازې، زموږ د افسرانو د آفس دروازې 24 ګنټې کولاو دي، او انشاءالله موږ به هغوی ته په هر سخته کې، په هر یو تکلیف کې، او په هر یو د جرم په نشاندهی کې موږ هغوی ته ځان ورسو. خلک یې د ورځې ورسوي، موږ به انشاءالله زموږ دا میشن دی چې موږ د شپې به هم ځان ورسو. موږ د عوامو نه یو، موږ عوام زموږ نه دی. زموږ چې کوم دی نو دا تنخواه چې اخلو صرف او صرف د دې دپاره اخلو چې موږ دلته کې د عوامو خدمت وکړو، او انشاءالله موږ به دا خدمت کوو. بل دا چې زه ستاسو په توسط سره عوام ته دا پیغام ورکوم، او هغې خلکو ته خاص کر چې کوم کریمینلز دي هغوی ته زه دا پیغام ورکوم چې هغوی د خپله قبله درست کړي، کنې نو انشاءالله په هغوی باندې به د هېڅ قسمه کمپرومایز څه خبرې اترې په هغوی باندې به نه کېږي. د علاقې معززینو ته، مشرانو ته، او هغې خلکو ته چې هغه نه د خلک کوم چې عوام دي هغوی ته دا توقع ساتي چې یاره ما دپاره به ما په ضمانت راپرېږدي، یا به زما دپاره به تاڼې ته راځي. نو سپیشلي زه هغوی ته دا خواست کوم او دا ریکویسټ ورته کوم چې د خدای دپاره خیال وکړئ د داسې خلکو دپاره چې هغه د علاقې دپاره ناسور سبب جوړېږي، هوایي فایرنګ کې، په منشیاتو کې، په نور داسې کریمینلز دغه کې. نو کوشش وکړئ چې بالکل د هغوی سره بایکاټ وکړئ او هغوی پسې بالکل تاڼې ته رانه شئ.